غسل نه بعد کې د رکز دپاره دوباره اودس کول ضرورت شته او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سامعین، یو ملګری سوال کوي چې که چیرې یو کس غسل وکړلو، غسل نه بعد کې د رکز دپاره دوباره اودس کول ضرورت شته او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، په اودسه کې څلور شیانو مینځل فرض دي، یعنې مخ مینځل او لاسونو مینځل تر څنګلو پورې دواړه، دغې طریقې سره سر مسحه کول او پښو مینځل. دا څلور واړه شیان چې کله په غسل کې لمده شولو نو د انسان خود به خود اټومیټیکلي اودس وشول. خو ښه خبره دا ده چې که چیرې یو کس غسل کوي نو غسل نه مخکې اودس وکړي، لکه څنګه اودس منځه دپاره کوي، نو هغه نه بعد کې بیا ټول بدن به د اوبو واړوي. نو ښه طریقه دا ده چې انسان غسل همدغې طریقې سره وکړي. که بالفرض بیا هم چا غسل نه مخکې اودس ونه کړلو او غسل یې وکړلو، په دغه غسل کې سر او دغه مخ او لاسونه پښې دا لمده شولو، انسان خود به خود اټومیټیکلي اودس وشولو. غسل نه بعد کې دوباره اودسه کولو دپاره ضرورت نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.